نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. دا سورة الانفال دے لسم سپارہ دا اور لسم رکو شروع کی گئی. دیکھے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام قل تسو فرمائی لمن فی ایدیکم اگا چاہتا چه سوک تاسو سرا یعنی تاسو پلاسونو کی قید شوی دی من الاسرا دا قیدیانونا ان یعلم اللہ فی قلوبکم کچری ممی اللہ سبحانہ وتعالی پزلن استاسو کی خیرن سخیر یؤتکم خیرہ نو تاسو لبا دیر لوی خیر در کی اللہ مما اخذ منکم دا هغه سنا چې کم تاسو نه واغشتې شو په دې فدیه کې ويغفر لكم او دې سره سره به الله پاک بخششو کی تاسو ته والله غفور رحیم او الله ډیر بخونکی او مهربان دی. د دې آیات شان نزول داسې دی چې عباس رضی الله تعالی عنہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو او د ځان سره ډیر زیات سر وروړي او د داوی چې د کفارو په لخر باندې به زه دا ټول خرج کوم. نو د چې کله دا وروړي او دی بیا اخر کې اونې شو روایتو کې راځي چې دا د الله سبحانه وتعالی مدد او نصرت دوی په خپل سترګو باندې لیدلو. ما تاسو ته دې واقعیا بخکم بیان کړی چې په جنگ بدر کې د یعنی دا ډیر دنګ انسانو ډیر طاقتور او قوي انسانو عباس رضی الله تعالی عنہ او د دې وې د خپې وې چې په اسب کې نه سره خپې په پزبکه لګې دي دومره ماشاءالله خپل باډي الله پاک ور کړی و. نو دې فرمایي چې په جنگ بدر کې یو صحابي اونې او چې هغه ډیر کټ کې ډیر کمو او سپکدستې غونته صحابي هغه چې کله دې نیول راوستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته نو ورته جی ما دا راوسته دی او ورته وی دا خو عزت د نیم نیولې بلکې زه خو یو داسې سړی ونیوم چې د هغه په سر باندې خودو او ډیره چمکداره توره ورسره او داسې یعنی زبردست بدن او چې بس زه د هغه نه غبراو شم هغه زما لاسونه وتړل او بیا چې کوم دی د پلاس کې زما رسې ورکړه نو یې زه دلته راوستم وې دې خو نو وې دې ما نیویشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې پوه شو چې یاره دا د الله هغه مدد چې کوم الله پاک وعده کړی و رسول الله سلام سره چې زه به تاسو د زر فرشتې درولېږم او هغه به ترتیبوار در روانې وي او هغه د انسانانو په شکل کې راغله او صحابو دا ذکر کوي چې فرمایي چې وای موږ متوره داسې والد وای دا غینه مخکې بیا توره چلیدلې او یو شړق بلارې شو وای دا کافر سر به چې کوم دی خو بیا غورځېدلی دوه د الله مدد ای په خپل سترګو صحابه هم دا خبره لیدلې وه ای به بیا دا محسوس کړه چې وایي موږ خو لا تورې ور رسېدلې نه وه چې د هغه سره بیا خواتلی دا نو بیا ورو ورو پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم که به ټوله شپه دعاګانې غوښتې وي نو دې چې کله دغه شو نو
د تم د فدیه حکم شو چې فدیه ورکا نو د فدیه چې د توویل شو نو د سره دوا زامنو غالبا یا ورسره ویرونو ورته چې ته به د دام فدیه به ورکه نو هغه ورته چې دا خو به بیا فقیر شم او زه عربو نه بیا سوال کوم او بیا مطلب دا چې تاسو ما فقیر کوئ چې یعنی مطلب دونه مال زه تاسو له درکمه چې زه خپل هم درکم او د دې کسانو هم درکمه نو بیا خو به زه فقیر شم بس خو بیا سوالونه کوم خلکو ته په عربو کې به ګرځم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی تا سره خو ډیر مال دی او ورته ریشا یو دویمه خبره دا وکړه چې ما سره کم مال اونیوی شو هغه کم سل زر چې دروړي نو هغه لا ټول خرج کړي نو سره غونټې حصه ته قرض شوی کله چې زه تالاشي واغشتې شو نو سره هغه ټول د سرو زر هغه سکې راوتي چې هغه ورسره راوتي نو هغه خو ته مالي ضبط شو هغه خو مطلب دا چې مالي غنیمت کې راغو چې مالي غنیمت کې راغو نو هغه بیا دا سوال وکړو چې زما دا مالي غنیمت کې چې ما نه کوم سره نیویل شوي دي نو دا زما په فدیه کې راولئ نو هغه ورته چې نه دغه خو مالي غنیمت دی ته به نور راوړې او هغه به چې کوم دی ورکې اوس تاسو ته خبره کوم نو کله چې دی دغه شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خبره وکړه وی دا څه کار دی چې وی تا دومره دولت خپل بیبي له ورکړی دی او تا ورته چې دا کیده محفوظ کا تا سره لا اوس هم ډېر مال دی ته څنګه وایې چې زه غریب یم او زه دغه دی هغه داسې एकदम دغه شو او وی چې تا ته چا ووی وی ما ته خپل رب ووی چې د چې کوم دی د شپې په تیاره کې یعنی هغه ښځې ته هغه مال حواله کو ورته چې دا سنبال کا چې دی راکړو نو هغه په دغه وخت کې پیښ شو عباس رضی الله تعالی عنہ چې بیا وروسته مسلمان شو دغه وخت لا ایمان نور وړي نو نه دغه وخت لا ایمان نور وړي کنه چې دی اونې شو کافرانو سره یو ځای راغلو او بیا هغه تکي نو دوی چې کله راتلو ام فضل د دبي بیوا هغه ته وی چې دا والا او په ډیر تیار کې ورکړو او د یوازې ځان له ورکړو چې د هغه او د دین بالکل چاته پته نه ولګېدل بچو ته پته نه ولګېدل چې دا مال حواله کولو دغه ته एकदम پیښ چې یاره دا په صحیح مانو کې د الله پیغمبر دی وې د دې مخکې د په ذهن کې سلک شکوک او شبهات خو دې خبره سره د هغه د شکوک او شبهات بالکل ختم شو الله سبحانه وتعالى دا ختم کړ نو ته بیا ایمان وروړو هغه وخت خو ته دونه زیات قرضې هغه وخت په کفارو باندې یعنی پوری وی کنه خلکو له قرض ورکړي وي یا چاله یعنی مطلب مال کې لګولې وي تجارت کې لګولې وي نو بیا د هغه کافرانو دل دغه مال نه ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دا هدایت وکړو چې به تر خپل دغه چې کوم دی کاکاجي تر خپل ایمان دی لا پټو ساته لہذا دې بیا د فتح مکینا کی بس تقریبا هغه د بیا اعلان وکړو فتح مکه کې د بیا اعلان وکړو چې یعنی مطلب د مسلمانې نو تر هغه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې تخپل قرضونه مرزونه لري او شیخ خپل رو واسطه ته بیا ډیر غټ نقصان ورسي او دلته الله سبحانه وتعالی مزید دا تسدید لورکا چې توس په فراخ حضر سره دا پیسې ورکړي مسلمانانو ته ولی چې الله په تعالی رضی بدلم در کی په دنیا کې او ستا بخشش په مو کې دې کې دا دوه خبرو دته الله پاک دغه ورکو نو یو خدا چې الله سبحانه وتعالی یعنی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خود دی وجه نه پرې خو چې یاره شاید دې کې څوک مسلمانان شي چې دا کوم مونږ پرېږدو نو ډېر کسان پکې مسلمانان شو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم پکې راغلی و په دې کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم په دې د کافرانو طرف راغلی هغه هم قید شوی کله چې هغه قید شو او هغه راوستی شو نو هغه ته وی چې تم فدیه ورکا فدیه د جنگ د آزادېدو د قید د آزادېدو د پاره دی دا مقرر کا دا لکه دی خو جنگي قیدیان شو کنه او یا کسان قیدیان نشو نو چې قیدیان شو په هغه قیدیانو کې عباس رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوم پکې راغو کله چې هغه کلی که سوال جوابونه ګول د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم نو هغه چې سوال جوابونه ګول د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارک
هغې چې کوم دی نو هغه هار ورکو د سرو زرو کوم چې خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هغې له په مهر کې ورکړو، مهر کې نه لکه هغې له ګفټ کړو که نه کله چې هغه واده د هغې واده نو خپل مور وله دا ورکړو چې دا واله دا ستا شو. هغې هغه هار د خاوند د ازادولو لپاره راولېږلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ولیدلو ویې پېژندو د هغه سترګو کې اوښکې راغی او خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هغه ته رایاده شوه چې رایاده شوه نو صحابو چې ورته وکتلو ډېر زیات دغه شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا صحابو ته تپوس وکړو چې دا ولې؟ وایي دا زما د بیبي هار دی او دا زما د لور په دغه کې هغې له ورکړی شوی و، هغې چې کوم دی اوس د خپل خاوند لپاره رالېږلی. که چېرې ستاسو اجازت وي نو زه به دې خوشي کړم، خو دله به یو عهد اخلو چې دی به زما لور ما ته واپس راولي. په ده باندې زما څه جبر نشته چې یاره دې اسلام راوړي او که نه راوړي، مسلمان کېږي او که نه مسلمان کېږي، خو لیکن زما لور چې دی ما ته واپس راولي. ولې چې هغه خو مسلمانه وه او لا دغه وخت کې لکه د کافر او د مسلمان په منځ کې د نکاح د فسخ کولو حکم نو راغلی. دغه وخت پورې لا حکم دغه نو راغلی چې یعنې کافر سره د مسلمان نکاح نه کېږي. دا ابتدایي دور وړومبی کال و که نه د مدینې منورې. بیا وروسته الله پاک دا حکم راولېږلو، بس بیا خو الله پاک چې حکم راولېږلو بس ټول مسلمانانو ښځو هغه خاوندان پرېښو چې کومې مشرکې ښځې وي مسلمانانو سره نو هغې پرېښوي. بس داسې یو خبره وشوه. نو چې کله هغه لاړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې په دغه کې دا کار او په عربو کې دا یو فطرتي دا یو خبره وه چې یو د وعدې ډېر سخت پابند و. په واده خلافي به هغې نه کوله چې چا به واده خلافي وکړه هغه ته به ډېر سپک کتی شوه او یو دروغ به چا نه وي. نو چې واده به یې کړی و نه به یې بیا پوره کوله. چې دی څنګه لاړو او هغلته کې نه بیبي یې رالېږله نو کفار ټول بیا راجمع شو، ویې چې څنګه به د رسول علیه السلام لور زموږ نه داسې ځي په رڼا ورځ باندې، او هغوی ورته په لار کې ودرېدلو واپس یې کړه. بیا هغه چې کوم دی نو په دویمه درېیمه شپه بیا واپس بوتله او بیا داسې د شپې یې بیا په مشوره سره یعنی هغه راوویسته او حواله کړه یو چا ته او هغلته کې نه دغه شو. او بیا وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زوم چې کوم دی مسلمان شو بیا مدینې ته راغو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دوی نکاح تازه کړه او بیا یې ورکړه. عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي دلته کې دې آیات کې الله سبحانه وتعالی یو وعده دا کوي، یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل تو فرمایا لمن فی ایدیکم هغه چاته چې کوم ستاسو په لاسونو کې دي من الاسرى د هغه قیدیانو نه. نو پای کې دا ټول قیدیان شاملو، ټولو ته وایي دا ووایه ان یعلم الله فی قلوبکم که چېرې الله سبحانه وتعالی ته پته وي، یعنی الله ته خو پته ده خو لیکن یعنی ستاسو د عمل نه دا ثابته شوه چې ستاسو په زړونو کې خیرن خیر دی، یعنی اسلام مو قبول کړو. دې نه خیر نه مراد دلته کې اسلام دی. ستاسو په زړه کې څه خیر او نو الله به تاسو ته اسلام نصیب کړي. یعنی که ستاسو په زړه کې د اسلام مینه او محبت او طلب پیدا شوي وي دلته کې دا قید هم تاسو تېر کړو، د مسلمانانو ژوند به مو کتو هلته خو دوی په هغه قید کې وخت څه لږ ورته تېر کړو که نه، او د دوی هر یو بول چال او هر یو شی وکتو چې دوی سره چا ظلم ونه کړو. خپله به صحابي کار روټۍ نه وه، دوی له به چې کوم دی په وخت باندې روټۍ راوړه او د لمونځ په وخت کې به پرانیستنو دوی هغه ټول حرکات د مسجد نبوي د ټولو خلکو وکته. نو هغه خو به ډېر ظالم و چې د دې نه باوجود هم هغه بیا مسلمان شوی نه دی. نو ډېر داسې کسانو چې هغوی بیا وروسته مسلمانان شو او هغوی دغه قیدیانو نه. نو الله پاک دې طرف ته اشاره کوي که چېرې ستاسو په زړه کې څه خیر وي نو الله سبحانه وتعالی به څه وکړي یؤتکم خیرا، تاسو له به د دې نه ښه مال هم درکړي او ایمان به هم درکړي. خو که چېرې ستاسو یعنې په زړه کې د خیر خبره وي مما اخذ منکم د هغې مالنا کوم چې تاسو نه واغېشتی شو ویغفر لکم او ورسره به دا چې تاسو ته به الله پاک بخشش هم وکړي. والله غفور رحیم او الله پاک بخونکی او مهربانه دی. عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې وای کله ما دا فدیه ورکه او زه بیا واپس راغم نو زه خو پټ مسلمانم شوم خو وای بیا زما یو وخت په ما باندې دومره راغو چې ما له خدای پاک 10 غلامان راکړل او زما 10 غلامانو د 10 زر درهمو یعنی هغه وخت سره درهم ډیر شی وکنه 10 زر درهم په 200 درهم باندې زکات ته اوس د 10 زر درهم تاسو حساب کوئ او هر یو کاروبار چې زما وونه هغه د 10 زر درهمو نه کم نو او زما 10 غلامانو پر مکه معظمه کې کاروبار کولو دا غي الله مال داسې لراکا الله چې کوم وعده کړی وي ما سره پوره کا او دومره دولت راکو او بل دار چې الله پاک د مغفرت دعا نو چې کله یعنی یو انسان کلمه وایي د ټول مخکینی ګناهونه الله پاک معاف کړي او د جنت حقدار جوړ شي نو دا ټول ذکر الله سبحانه وتعالى دغه بیان فرمایلی دی خو بیا الله پاک ورپس تنبیه هم ورکړي اوس ورپسې فرمایي وای ان یریدو او که چې تاسو دا اراده لرئ خیانت کا چې تاسو خیانت کوي فقد خان الله نو پس بیا به الله پاک تاسو د خیانت بدله به تاسو ته واپس کړي الله خو چا سره خیانت نه کوي خو تاسو د خیانت بدله په خیانت سره واپس کړي تاسو ته بیا سزا درکړي الله سبحانه وتعالى من قبل مخکې د دینه فامکن منهم لکه چې څنګه مخکې تاسو گرفتار نه وي او تاسو خو ډېر په خوشحالۍ باندې دلته کې راغلي وي نو الله پاک گرفتار کوي تاسو ته خدا پته نه وي چې موږ به گرفتاری وکړو تاسو به یو قسم نه وي راغلي یا موږ به دلته مړ کېږو څوک به راغلي ابو جهل به راغلی او خپل مرګ دلته کې را په مخه کړی دغه شانتې غټ سر عتبه او شیبه او دا څوک ټول چې هلته کې مړه شو مرداران شو نو دوی ته خدا پته نه وي چې موږ به هلته مرو که چېرې دوی ته دا پته وه دوی بیا جنګ بدر نه راتله دوی په ډېر مستۍ کې را روانو چې مسلمانان به ختمو نو الله پاک فرمایي چې څنګه به مخکې بیا راګیر کوي نو داسې بیا الله پاک تاسو راګیر کړي والله علیم او الله چې کوم دی ښه خبردار دی حکیم خو هغه حکمت والا دی هغه د حکمت نه کار لي هغه حکیم ذات دی هغه صبر کوي انسان ته یو وخت مکور کوي چې دې څه کوي زما دا بنده بیا الله سبحانه وتعالى مخکې فرمایي ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي دي وهاجروا او هجرت وکړو وجاهدوا او جهاد وکړو د الله په لار کې باموالهم په مالونو سره او انفسهم او په جانونو سره مال او جان دواړه صحابه خرج کړ او بیا فرمایي فی سبیل الله په لار د الله کې نو یو صحابي چې کړه د هجرت اراده وکړه نو څه چلو شو چې په لار کې ولا کسان مخې راغی څنګه به ته ځې او ته چې بس زه خو به ځم نو هغه دومره غشي په شا باندې بار کړي او هغه ډېر تیراندازه مو په هغه وخت کې خو غشي لکه ټوپک غوندې حساب او باقي توره چې کوم دی نو هغه خو بس عام شي نو توره ورسره وه او غشي ورسره و ډېر شي غشي راغشتي نو ورته وي تاسو زما د مخې نه خواشئ او که نه خوا کېږي نو زه به مقابله کوم او تاسو ته ښه پته ده چې زما نه ګوره یو سړی هم بیا نشي بچ کېدی نو که چېرې تاسو ما سره غشي خلاص شو تاسو بچم شوئ نو زه بیا په توره جنګېږم او که توره مې هم ختمه شوه یعنې ماته شوه نو بیا بس تاسو خوښه ده چې ما سره څه کوئ نو یو خبره درته کومه که چېرې تاسو هغه ومنله نو ستاسو پکې خیر دی او زما هم پکې خیر دی هغه دا خبره ده چې زما یو وینځه ده او مال مې دی کور مې دی او دا څیزونه دي که چېرې دا تاسو خوښوئ نو زه به درته وښیم او تاسو به لاړ شئ تاسو ته به هغه شی میلو شي او بس ما پرېږدئ چې زه ځم رسول الله سلام له بس دی ورته وایي چې بس د دې نه ښه سودا سره بس مونږ په تا څه کوو بس مونږ ته راوبخه د هر څه به دې چې څنګه دغه شو نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وحی راولېږله او ده ورته هغه مال وخولو او بس کافران لاړه هغه مال وصول کو او بس دی لاړو مدینې منورې ته چې کله راغلو رسول الله وسلم ورته وخاندل او وحی راغه چې تا ډېره یعنی د فایدې سودا وکړه تا ډېره د فایدې سودا وکړه تا د خپل ځان په خلاصولو کې خپل ټول مال خرج کو او تا مدینې منورې ته ځان مونږ لرو رسولو یعنی د فقیرې په حالت کې سم سره نشته یوازې داسې راغی کور دې ملاړو او هغه وینځه دې ملاړه او هغه چې کوم دولت دې و پیسې ټکې د سره وي هغه ملاړې نو تا ډېره
د فائدې سودا وکا تا اخرت مخه ته کېخو دلته کې الله سبحانه وتعالى او ما غفر بای چې ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي دي وهاجروا او هجرت وکړو د الله د رضا لپاره وجاهدوا او جهاد وکړو د الله په لار کې باموالهم وانفسهم په مالونو سره او په خپل ځانونو سره فی سبیل الله په لار د الله کې والذین آووا او هغه کسان چې موږ ورته ځای ورکو ونصروا او مدد مو کو اولئک بعضهم اولیاء بعض دا بعضی د بعضو نه دي مرګري دي د یو بل بعضی د بعضو مرګري دي څنګه چې مهاجرین لاړ او انصار ول ځای ورکو ورولي د اخوت قائم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په منځ کې یو اخوت قائم کو تر دې پورې چې یو صحابي بل صحابي ته فرمایي وې زما دوه خزر یو به پرې د بل طالب ته په نکاح تړیو ته بواله دومره قرباني را داسې خصوص په دنیا کې نشي کولای دا دنیا په تاریخ کې داسې چرته واقعات نه دي راغلي چې کوم په دغه هجرت کې راغلي دا ځکه تاسو ته ګوره کنه هجري سال د دینه شروع شو دا هجرت یو ډیر لوی موقع او په دې کې چې کوم اخوت قائم شوی او کوم قربانه صحابه پیش کړی وي نو دا به مثال دی او لا مثال دی الله سبحانه وتعالى فرمایي وای مونږ دای له ځای ورکو مدد مو کو اولئک بعضهم اولیاء بعض دا هغه خلک دي چې بعضی د بعضو مرګري دي دوستان دي والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان وروړي دي ولم یهاجروا او هغه هجرت نکو ما لکم من ولایتهم او نه ده تاسو ته د هغه رفاقت حاصل مرګرتیا من شیء په هیڅ چیز کې حتی یهاجروا تر دې پورې چې هغه هجرت نکي دلته دا سوال پیدا کیږي چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړو رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې هجرت فرض و هر مسلمان ته دا حکم چې تاسو څنګه ځان وستې شي نو ځان راو باسي نو دا هجرت چې کوم دی فرض او دا تر کومه پورې فرض د فتح مکه پورې فرض کله چې مکه معظمه فتح شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې اوس هجرت فرض نه دی او اوس که څوک دلته پاتې کیږي مکه معظمه کې پاتې کیږي او که مدینه منوره کې پاتې کیږي اوس بس دغه ختم شو نو دا د هغه خبره را هغه هجرت چې ونکو نو دوی تاسو ملګري نه دي رفاقت کې نه دي وینس تنصروکم او که چېرې تاسو مدد غواړئ چې وکړئ د دوی فی الدین د دین په معامله کې فعلیکم النصر نو تاسو باندې فرض دی د دې مدد لکه که فرض که څوک دی دین ته نه پریدي مونږ ته نه پریدي او روزي ته نه پریدي او خپل دین باندې قائمېدو ته نه پریدي نو تاسو بیا د دې مدد کوئ نور دې سره تعلق لا مه ساتئ خو دې کې ډېر داسې خلکو چې د ضعف د وجې نه پاتې شي څوک بیمارانو چې سره سورلین او څوک غریبانانو ډیر زیات چې سورلین ورسره نو ځکه چې دې ځان اوس لاهور ته تسي او ته پیادم نشتلې دومره ماشومان ورسره خزي ورسره ډیر سړی دا سره راغلی چې خزي او ماشومان خپل پریخو په مکه معظمه کې څنګه چې هغه یو خط دا ظاهري چې خط ورکړو چې زما په مکه معظمه کې بچی دي نو هغه راتلې نشو کنه سورلی ورسره نو او پیسې ورسره نه وي چې راغلي وي د دې لپاره الله سبحانه وتعالى فرمایي چې کله د دین خبر راشي تاسو بیا د مدد کوئ الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر په داسې حالت کې بیا مدد نه کوئ په کوم وخت کې چې تاسو د یو قوم سره د میثاق وشي یعنی تاسو هغه سره معاهده وشي د امن نو بیا د هغه په مقابله کې به د سره بیا دغه نه کوئ میثاق دې ته وایي چې لکه مثال یو دشمن قوم سره تا معاهده وکړه چې لکه موږ به صلح او زموږ به جنګ نه وي تر یو کال پورې 2 کاله پورې او په دې دوران کې یو مسلمان ولګېدو او هغه هلته کې شر جوړ کو نو تاسو به بیا د هغه شر سره نه مرګري کېږئ ولې چې تاسو معاهده شوې ده او همداسې وشو چې کله صلح حدیبیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح لیکل هم نو خو زبانی هغې سره خبره وشوه چې به کوم کسان مسلمانان شي او زموږ نه تاسو له در شي نه به مونږ ته واپس کوئ او
که ستاسو نه موږ له څوک راغلو نو موږ تاسو ته نه واپس کوو. دا د شکرونو نه سخت شکر په ټول مسلمانانو په دې باندې اعتراض کړو او ټولو مسلمانانو وی چې یاره دا شک خو ډېر د کمزوری دی چې موږ به مسلمان شي څوک را به دوی ته واپس کوو او چې څوک یعنې زموږ نه کافر شي او مرتد شي نو هغه به موږ نه واپس کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک چوپ کې وحی راولېږله چې ته دا شک ومنه. نو ټول صحابه خفه وو او بس عمر صاحب او ټول یعنې صحابه هغوی وي چې دا خو د نه منلو خبره ده یا خو چې یک په یک شي چې تاسو به م واپس کوئ موږ به م واپس کوو. خو نه دا څنګه خبره شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي ګوره تاسو صبر نه کار والی او دګوره چې موږ نه څوک واپس راشي موږ په هغه باندې څه کوو خو مرتد شو خدای دې غرق کړي او چې د دوی نه څوک راشي نو موږ ورته صبر تلقین کوو نو هغه الله پاک به د هغه د وجې نه هغه ته به نورې لارې کولو کړي که هغه په صحیح معنو کې ایمان راوړي وي. ابو جندل رضی الله تعالی عنہ په زنځیرونو کې او په بیړو کې تړلی راوستی شو او هغه چې کوم دی نو رانه وستی شو بلکې رو تښتېدو د کافرانو د قید نه ورته پته ولګېده چې مسلمانان راغلي به م اخلاص کړي. کله چې دغه لښکر ته راغو نو هغه فریاد وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ما خلاص کړي د دې ظالمانو نه دوی خو زه په بیړو کې تړلی یم او قید کړی یم. هغه د ده پلار په صلحنامه کې سهیل نامې هغه شریکو نو هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یاره دی ما ته زما په درخواست یې وراکړه. وایي نه در کوم وایي بس بالکل معاهده شوی کني ختم معاهده بس هغه ورته یاره صبر کوه او ته چې کوم دی نو بس خیر دی ته واپس لاړ شه تا باندې به الله پاک تعالی به لارې کولو کړي. نو وایي صحابه بس بالکل سوچتېده را خلاصېده چې یا الله دا مسلمان دی او موږ د ده مدد نه شو کولی یو نیم زر کسان چې را باندې کو بس کیسه ختمه کړو دی ولې به نه کېږي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې نه صبر نه کار والی. نو بیا په دې کې ګور الله سبحانه وتعالی مسلمانان په هر قسم ازمایلی دي او هغوی په دې باندې پوره ښه تېري نو بیا الله پاک والا فتحه ورکړې ده. نو بیا هغوی بس هغه ته د صبر تلقین وکړو واپس یې بوتلو هغه په بیړو کې هماغه شانتې او مسلمانان جړېده بس هغه پسې. دلته دا مثال پیش کوي چې کله چونکې معاهده شوې وه د جنګ د ختمېدو نو مسلمانان به د هغې د ماتولو مخکې کوشش نه کوي. کني خو چې داسې ته ویستې ورته وایي چې پرېږدې یار بس که پرېږدی خپ کني بس کیسه ختمه د ګرب مازغو خو همدغه کاري که نه نه بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې پرېږدي چې واپس لاړ شي ده ته به الله پاک لارې کولو کړي. او هغه ابو جندلو چې بیا ورته الله پاک لارې کولو کړو بیا راوتښتېدو یو ځنګل ته لاړو هغه ته کې بیا ولا خدای پاک فتح ورکړه او بیا په خپله کافران تنګ شو د دوی د لاسه چې دوی قافلې به یې لوټلې نو هغه بیا ورته وایي چې دا سرکشه ټولګې خو ځان ته راوغواړه او چې څوک به مسلمانېدو بیا به هغه ځنګل ته تلو هغه ته پته لګېده چې هلته خو هغه اوسېږي. ابو بصیر رضی الله تعالی ابو جندل رضی الله تعالی نور داسې پوره ګروپ جمع شو بیا به د دوی قافلې چې تېرېدې هغه به یې لوټلې بس هغوی تنګ شو. ای بیا رسول الله السلام ته سوال جواب راولېږل وایي دوی بوځه ځان سره وایي موږ نه واپس مه رالېږه. نو په دې الله پاک په داسې اسانتیا راوسته. دلته الله سبحانه وتعالی همدغه فرمایي چې تاسو به د دوی مدد کوئ خو په هغه قوم په مقابله کې به نه کوئ چې کوم قوم سره ستاسو معاهده وشي. والله بما تعملون بصیر او الله چې کوم دی ستاسو په عملونو باندې لیدل کې دی. نو الله پاک فرمایي والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض او هغه کسان چې کافران دي بعضې د بعضو دوستان دي الا تفعلوه یعنی که چېرې ته زمونږه په دې احکاماتو باندې عمل ونه کړي تکون فتنة فی الارض نو دا به برپا کړي یو فتنه پر ځمکه کې و فساد کبیر او فساد به برپا شي ډېر لوی. یعنی د الله سبحانه وتعالی قدرتونه خو داسې دي چې یعنې د کفر وایي چې کله تاسو باندې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې وایي کله تاسو باندې تاسو ته کافران د صلح پیشکش وکړي نو دا قبلوي او کله هم داسې مو وایي چې یاره د کافرانو سره دا سوال مه کوئ چې یا الله زمونږ دی سره جګړه راولئ بلکې د الله پاک نه عافیت والا معامله غواړئ. هر وخت دا مو وایي چې یا الله دوی سره خو زمونږ په مقابله راولي چې زمونږ د دوی د زور پته ولګي
نه بلکې د الله نه به عافیت والا معامله غواړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې عفو درگذر د الله نه غواړئ، د جګړو سوالونه مه کوئ، او که چېرته در باندې کفار جګړه مسلط کړي نو بیا به ثابت قدم اوسېږئ او صبر به کوئ، بیا به تښتئ نه. او د هغې مسله پرون بیان شوې ده چې یو په دوه اخیري تر قیامته پورې اوس یعنی یو په دوه فوج چې وي د هغې نه به بالکل نه تښتي، کني بیا ګناه ده. یعنی مثال که 100 مسلمانانی او 200 کافرانی نو د هغې نه به نه تښتي، که 1000 مسلمانانی نو د 2000 نه به نه تښتي، او د دې نه که زیات نو خیر دی، هغې کې بیا گنجایش شته. خو لیکن مسلمانان خو ماشاءالله په هره زمانه کې په 80 زره په 2 لکه فوج باندې غالب راغلي دي چې دلته تعداد به د دوی 3000 او یا 15000. نو دلته کې الله پاک فرمایي والذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان وروړی دی، وهاجروا او هجرت کړی دی، وجاهدوا او جهاد کوي فی سبیل الله په لار د الله کې، والذین آووا ونصروا او هغه کسان چې پناه ورکړه مونږه او مدد مو وکړو د هغوی، اولئک هم المؤمنون حقا، همدغه مؤمنان دي په حق سره، پرشتیا سره دا مسلمانان دي. لهم مغفرت، د دوی دپاره د مغفرت وعده ده، ورزق کریم او د ډیر عزت والا د رزق یعنی دوی ته وعده ده. اوس الله پاک هماغه خبره دوباره دلته کې بیا وفرمایله او ورسره د مغفرت او د ښایسته رزق یعنی د آخرت او د دنیا د دواړو د رزق الله سبحانه وتعالی چې کوم دی وعده وفرمایله. والذین آمنوا، او بیا الله پاک فرمایي هغه کسان چې ایمان وروړی دی، من بعد پس د دې نه، وهاجروا او هجرت وکړو، وجاهدوا او جهاد وکړو د الله په لار کې د کافرانو سره، معکم ستاسو سره یو ځای، فاولئک منکم، نو دا هم ستاسو نه دي، دا خلک چې تاسو سره وجنګېده د الله په لار کې هم هجرت وکړو او اوس جهاد هم کوي. و اولو الارحام، او چې کوم یعنی د وینې رشته داران دي، بعضهم اولا ببعض، دا زیات حقدار دي بعضې د بعضو نه زیات، فی کتاب الله د الله په کتاب کې. یعنی د وینې رشته چې کوم ده نو دا چې څومره تا ته نږدې رشته وي نو دومره هغه زیاته الله ته مقبوله ده. دلته کې مطلب دا دی یعنی و اولو الارحام چې کوم رشته داران دي ستاسو، بعضهم اولا ببعض، بعضو له په بعضو باندې فضیلت حاصل دی. مثال اوس چې د یو سړي زامن وي نو ضرور او د خور برخه ختمه شي، دغه شانتې چې یو سړي واده نه دی کړی نو رور او خور رشته نو تربورانې پکې حصه نشي اخیستی په مال کې، ځکه چې رور خورې موجود دي، پلارې موجود دی، مورې موجوده ده. او که بیا هېڅوک هم ني نو بیا د هغه تربورانو ته او ترونو ته بیا هغه خبره وځي، یعنی هغه مال وراثت هغوی ته میلاویږي. نو دا سټپ بای سټپ داسې یعنی مطلب دا دی چې رشتې قایمې دي. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی هغې طرف ته اشاره فرمایي، یعنی د الله په کتاب کې وایي دا رشته دار چې کوم دي نو دا یعنی د یو بل رشته دار دي او دوی به یو بل سره چې کوم دي دغه کوي. ان الله بكل شیء علیم، بېشکه چې الله سبحانه وتعالی په هر یو څیز باندې خبردار دی او هغه ته علم دی. یعنی د هر یو څیز چې کوم زموږ ستاسو په زړونو کې دی، په دماغونو کې دی، د هر چا د نیتونو او د هر یو څیز الله سبحانه وتعالی ته یعنی علم دی. نو یعنی تاسو ټول داسې کارونه کوئ چې د الله د یری کوئ او د الله د رضا دپاره کوئ. کوم کارم چې کوئ د الله د رضا دپاره کوئ نو الله د هغې صله په دنیا کې درکوي او په آخرت کې هم الله پاک د هغې صله درکوي. دا صورت انفال ختم شو، انشاءالله سبا نه به سورې توبه شروع کېږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې د عمل توفیق راکړي. یا الله زموږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي. په دې کې په معنا او په مفهوم کې که زموږ نه څه کمې زیاتې شوي یا الله معافرت وکړي. موږ نه هغه کارونه والې چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. یا الله په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایابې کړي، څوک قرضداران د قرضونو نه اخلاص کړي، د چا څه شرعي حاجات دي یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي. د حق والالو د رزق فراخ سبب د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کړي وطن باندې وکړي. یا الله زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې د اوس نه مخکې وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي.
یا الله په آخر کې مونږ ته دا راتلونکي منځونه آسان کړي او دا کلمه مناسب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جزاکم الله.